حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خپل کورونه قبرونه یا هدیره مه جوړوئ ځکه چې شیطان د هغه کورو څخه وځي یا تشتي په کوم کور کې چې سورت بقره ویل کیږي یا د قرآن شریف تلاوت کیږي. حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت ده دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې قرآن مجید ویل او هغه په یاد کړی بیا یې د قرآن حلال ته حلال او حرام وبلل نو الله تعالی به جنت ته داخل کی او د هغه ویونکي د کور والاو څخه به د لسو نفرو په حق کې د هغه ویونکي شفاعت چې هغه یقیني دوزخیان وي شفاعت یې قبلیږي. یعنی هغه کسان لس کسان چې د په کور کې وي هغه دوزخیان وي او هغه د قرآن شریف ویونکي والا به جنت ته بیایي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الرجل قرآن في غير مصحف 1000 درجة وقراءة في المصحف تضاعف على ذلك إلى 2000 درجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل د قرآن فیاد ویل 1000 درجه ثواب لري او قرآن ته په کتلو سره ویل د 2000 درجه ثواب لري. یعنی یو څوک قرآن مجید په یاد وایي حافظ وي د قرآن یا څه سورتونه یاد وي په یاد یې وایي د دې دپاره الله جل جلاله 1000 درجې ثواب وکړي. او یو بیا راولاړ شي قرآن مجید ته ګوري وایي د دې دپاره 2000 درجې ثواب وي. هغه د دې وجې یو خو د تلاوت کوي 1000 درجې د دې ثواب الله جل جلاله ورکوي او بل د قرآن مجید ته ګوري 1000 درجې ثواب الله جل دغه ورکوي. نو کم کس چې قرآن مجید ته ګوري تلاوت کوي 2000 درجې ثواب الله ورکوي